د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو سړی راغی حضرت عمر صاحب ته شکایت وکړو زوی ووالم چې سر نبی نه بیا دی خو د عدل او د انصاف حکومت حضرت عمر صاحب حکومت او زوی به لګي چې پلار به ووایي خو داسې حکومت نه خو د عدل او د انصاف حکومت مجال شته د عمر حکومت به یو ظلم به وشي زوی والی وي یو زوی د څه نوم دی ورشه پولیس هغه وخت کې چې کوم ولېږل د زوی راوړ سر نبي نه بیا دی زوی راغی داسې تک تور مخ او تور خپې او ښه شکل او داسې بدرنګ او لاس کې د کټ د بازو په شان یو کوتک دی وی دا د زوی دی وی هلکه دا ښه خپې دي نیولې دي ښه مخ لاسونه ته اودس نه کوې وی جي اودس څه ته وایي واه خدایه پاک مونځ څه ته وایي صلات مونځ خو زه نه پېژنم وی ته اودس مونځ وی نه پېژنم وی دا ولې نو وی زه خو نه یم خبر خو چې پخه به د پیمه دې پلار راله خره را کړي دي چې ځنګل کې سره وه خاورې کار پې کوه بیا ځنګل کې سره وه را سهار راځه سهار وباسم پخرو خپل کار مزدوري وکړم او بیا ځنګل ته بوځم سره وه ماسخوتلې راوړم ما ته خو پلار مونځ او دس قصې پسې او خدایه عمر صاحب خو جذباتي او پلار ته وی دا خو تا کې لوبه تا کې روت احتساب خو ستا سره پکار تا پېږم خو لږه ورته اول معلومات کو چې ولې دوی والې نو بیا تا سره ګورم تا دې بچي ته خپل دین نه دی ښوولی حضور پاک خو فرمایي مرو اولادکم الله اکبر او بل روایت کې علموا صبیانکم الصلاة وهم ابناء 7 د 7 کالو دی نو مونځ ورته وښایه 7 سال کې عمر 7 کال عمر کې مونځ وښایه وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 چې لسو تورسې مونځ نه کوي وها سخوال مه کوه خو دباو کوه وها مونځ ولې نه کوې نو زموږ علما وایي چې مونځ دی خو د په مانځه دی وخت کې مکلف نه دی دی خو نابالغ دی نو ولې وایي چې د مانځه سره د مخکې نه عادي جوړ شي بلد شي زما وروڼو تاسو ته مثال در کوم د دې خاورې چې کولال کټوی جوړوي سمسید بل شی ته جوړوي نو چې دا خاوره کچۍ نو هر څه ته جوړېږي کټوی ته جوړه کړه چې خوند ونه کړي روانه که منګې ته جوړ کړه چې هغه هم برابر نه شي روانه که بیا ته منګې جوړ کړه چې روانه که چیلم هم ته جوړولی شي کټوی هر څه ته جوړولی شي خو که دا دې په اور کې پخه کړه رښتیا ووایي بیا ته بل شی جوړېږي که وایي چې دا کټوی دی اوس ته بل شی جوړوم او ډز دی ولا ورکړه ټیکري ټیکري بلاندې وغورځوي ډیران ته به غورځوي بل شی ته نه جوړېږي دقسې د ماشوم مثال چې دی کچه دی د نه هر شی جوړېږي دې بچي نه شیخ الحدیث مفتی لوی عالم هم جوړېدی شي د ده نه وزیر اعظم هم جوړېدی شي دا هم د چا بچی دی د ده نه صدر پاکستان هم جوړېدی شي هم د چا بچی دی ماشوم و یو وخت کې ګورنر او وزیر اعلی او جرنیل صاحب او د ده نه لوی منسټر او د ده نه لوی پرنسپل او ډېر لوی سړی هم جوړ او د ده نه پوډر هم جوړېدی شي د ده نه نشی هم جوړېدی چې ډاکو قلم ته جوړېدی شي دا ستا خوښه ده خو چې کله پوخ شو بیا به ومغی نو حضرت عمر صاحب پلار ته وی ښه تا مونځ اودس درته نه دی ښوولی دا په دې سي دی سر کړی دی ورېږه وروستو به خبرې کوو وی دا پلار دی ولې والی دی وی صاحب ما خو نه دی والی وی دا سر نه وینې بیږي تا نه وی دا خو داسې کار دی ما ته د پلار مې یو چل خولی دی زما د خره کله یو بل سره په جګړه شي چکونه لګوي نو پلار مې وایي چې خره په جګړه شي نو دا کوتک به رالې او د دواړو خرو دا منځ کې به غزار وکړي نو دا خره به یو بل پرېږدي نو به تښتي زما خره چې کله په جګړه شي په یو بل چکونه غوږونه رانیسي نو زه دا کوتک اوچت کړم منځ راوبرم نو یو هم یو خوا تښتي بل خوا وی نن چې کور ته رالم بابا او بیبې مې په جګړه یو بل یې د ګریوان نه نیولي ای بابا پرېږده مور مې ده ای مورې پرېږده پلار مې دی خو یو بل یې نه پرېښودل وایي هغه چل چې ده خو مې وکړو ما خلاصې کو کوتک مې اوچت کو د منځه مې راوبارو نو د بدقسمتۍ نه مې د بابا په مازدیګر ور برابر شم ما قصدن نه دی ولې خلاصې ګوره نه پوهېده پته نه وه خلاصې دی کوم نو پلار له دې ځای ته ورسوه
دوه مرغۍ په جګړه وې پیشو راله چې کلب شي یو خوا پکې ونیو بله بل کې او دواړه یې خولې ته واچولې خره چې زه رالم ګنې غټه خونریزي به هم کړې وه حضرت عمر صاحب ورته وایي بچي ته بچې دا چې یو دا مې داسې ما والې نه دی خو دغه چل مې کړی او پلار ته یې وایي سرمنځ ته وباسم تا بچي ته دین نه دی ښولی شریعت ته نه دی ښولی تا بچي ته دغه چل ښولی و چې د سره وکړه چې خر او خره خلاصوم نو په دا کوتک به وام نو په ته د خر ګمان وکړو په مور یې د خرې ګمان وکړه چې خر او خره به داسې خلاصوم که تا دا بچې ما له مسجد نبوي ته راوستی ما ورته قرآن خولی ما ورته دین خولی وی او یو آیت د قرآن مې ورته خولی وی وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا دا آیتونه مې یو څو ورته خولی وی د به نن ته په سر ګرځولې ښکلولې دی نه پلار څه پېژنې او مور څه پېژنې زمانونو ګورې اوس تاسو ته ویم بچی مدرسې ته ولېږې قرآن پې زده کې د حضور پاک حدیث زده کې چې دې ته پته ولګي چې د پلار څه حق دی او د مور څه حق دی د ښځې څه حق دی او د لور څه حق دی د ښځې څه حق دی او د مور او پلار او د خور څه حق دی د ګاونډي څه حق دی زه به الله ته په سینګ رسم او پیغمبر ته په کمالار رسم دا بچو باندې زده کې ګورې دجالي دور او فتنه روانه ده او لس شل دېرش کاله پس که د بچې په دې لار نه اچولې قسم په خدای که پلار درته وایي قسم مې راته وخوړ دې سوشل میډیا باندې تاسو وګورئ مولیانو پسې خلک لګیا دي مولیا خلکو ته وایي حج ده دا ورته نه وایي چې مسکینانو له ډوډۍ ورکړه هاي 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 هلک دا خبرې کوي حجونه کوه عمرې کوه مسکینانو له ډوډۍ ورکړه دا ورته نه وایي مونږ خوړی شي نه چې مونږ خو ته ټول وایو ته حج نه کوې ځکه نه حج در باندې بد لګي عمره بده لګي فرض دي حج فرض ته نه کې نو تا مسکین له ډوډۍ ورکړه چې په مولی اعتراض کې ما ته چل ښی چې ورته وایي چې مسکینان ستا په ګاونډ کې څومره مسکین چا له څومره ډوډۍ ورکړه دا پروپیګنډې روانې دي د دین خلاف د قرآن خلاف د عمرې خلاف د حج خلاف په دې سوشل میډیا او داسې طریقې سره دا زهر خورئ چې دا کشر کل ټول ته متاثر دی ورسره خاندي ملاف صرف جمعات کې ناست دی تاسو وکړل هلک سپومې ته وخته خلکو پکې جوړ کړل خلکو جانمازونه جوړ کړل او ته سپومې او تاسو وکړل نو تاسو وکړل ټیزه نه ته چې په مولی اعتراض کې او شعرونه مو ورپسې لاوې نو تاسو وکړل ته خو هم د چین په بستره کې سملی ته خو هم د چین په دغه کې دا په قالین د پاسه او په څادر د پاسه سملی نو تاسو وکړل ما ته وې سپومې ته وخېږه ته نور ته وخېږه زه خپل کار کوم زه چې کوم کار له پیدا یم هغه کوم ملا دې له پیدا دی چې د پیغمبر مشن خلکو ته ورسوي هغه رسوي ملا دې له پیدا دی چې خلکو ته ښکلې عقیده وښیي هغه یې ښولې ده ملا دې له پکې چې د پیغمبر اخلاق خلکو ته ورسوي هغه یې رسولي دي ملا دې له پکې چې خلکو ته قرآن وښیي د پیغمبر حدیث وښیي کار په زمیندار ته وایي تا ټوله پټي کې ګرځې او تا خو دیوال جوړ نه کړ او وروړ دیوال زما کار نه دی ډاکټر ته وایي کلینیک کې ناست دی په کرسی ورشه خلک وګوره باغونه وکرل ته دلته ناست دی ورشه خلکو روډونه جوړ کړل او ته دلته ناست دی خلکو کې انجکشن وي او کاکا زما دا کار دی هغه ستا کار دی لاړ شه انجینیر شه زوی جوړ کړه که نه خو زما کار نه دی زوی نه انجینیر جوړ کړه سړک به جوړوي دا کار د علاج بدله څوک کوي دا هر چا خپل کار دی د ملا خپل کار دی ملا دا نه چې سپومې ته خي جانمازونه جوړوي لوډ سپیکر یې جوړوي دا د هغه کار نه دی د هغه کار دا دی چې هغه قسم په خدای چې نن واحد په مخ د ځمکه علما هغه طبقه ده چې خپل کار یې 100% نه 200/100% سرته رسولی نن ستا دیر دلته وګوره یو مولانا صاحب دی یو کشر قاري او عالم دی مولانا صبیح الله صاحب نن 15 ماشومانو سینو ته او جبې ته د خدای قرآن وردننه ټول وایي الحمدلله شوق سره وایي الحمدلله داسې نه شوق سره وایي الحمدلله دا د خدای فضل دی دا ګیرې تاسو وینئ پټکي وینئ خور او مور پېژنو
ښځه پیژنو حلال حرام پیژنو ذکر د کلمې دا خو د علماء برکت دی د دې مدرسو برکت دا شاړه بیچته مدرسې برکت د مارونو نو هغه ورته وایي په جواب کې چې تا نقصان ټول ستا دی که تا دې مدرسې رسبنو بچې نوم دی څه دی جعل جعل ګونګټ ته وایي دا جعل ګونګټ دی نوم دی دا د چا خیر وایي دا د پلار وایي تاله چې ته ښکلي نوم نه راته چې د دوی د ګونګټ نوم یې جعل یاره خو یو ښځه وه وینځه مې وه خوښه مې وه بس هغه مې نکاح کړه و دې ته پیدا شو نو خو چې څنګه دی هغسې مې ویله نوم هم کېښود یعنې دومره ناپوه و حضرت عمر صاحب ورته وایي زه بچې ته مې بري کړې خو خروله به نه دی دقه صفې ته وښیږي چې قرآن او دین درته وښیي بچو ته به خلال ښایي